او خدای پاک مو خوشاله کا و آباد شي. یو مهمه مسله بل تاسو مخې ته راوړې ده او اکثر ملګري یې او باقاعده وایسونه کوي چې تاسو نوې نوې مسایل راوړل او ډېرې دعاګانې کوي. یقینا زه چې څه یم د تاسو دعاګانو په برکت یم او الله پاک مو خوشحاله کا او د ما همیشه دپاره دعاګانې ټولو مؤمنانو ته او بیا خصوصا هغې ملګرو ته چې هغه ملګري مونږ اوري او د مونږ دیني مسایل زده کوي او خلکو ته یې رسوي. قدردانو خدای پاک مو ډېر کامیاب کا. مسله دا ده چې آیا ماشوم یا ماشومه کله بالغېږي؟ ماشوم او د ماشومې دپاره د بلاغت چې وایي چې پلانکی بالغ شو، روژه ورباندې فرض شوه، سر ته ورسېدو، د دغې دپاره شریعت کې څه حد دی؟ د شریعت کتابو دا لیکلي دی چې یو ماشومه په 9 کاله باندې هم بالغېدی شي، یو ماشوم په 12 کاله باندې هم بالغېدی شي. خو د هغې دپاره یو فرموله او یو خبره برابره کړې ده او هغه دا چې ماشوم یا ماشومې د دوی علامات ښکاره شول. علامات یې څه دي؟ علامات یې دا دي چې مثال په توګه موږ وایو چې پلانکی سړی شیطان دوکه کړو، شیطان دوکه کي، یا د ماشومې هغه د حیض بیماري ماهواري راشي، یا یې په حمل باندې بچی راغی، نو دا هغه علامات دي چې په دې باندې دا علامات هغه علامات دي چې په دې باندې مونږ ویلی شو چې دا ماشوم یا ماشومه بالغه شوه. ټیک شو؟ نور عمومي طور باندې دا علامات نه دي څرګند شوي، دا علامات نه دي څرګند شوي، نو بیا د ماشوم یا د ماشومې دپاره 15 کاله عمر چې دا ضروري دی. اسلامي 15 کاله، قمري 15 کاله. چې کله یو ماشوم یا ماشومه د 15 کاله شوه اسلامي حساب مطابق، انګریزي کالونه نه، اسلامي کالونه، نو دا ماشوم یا ماشومه چې دا بالغه شوه، دې ته مونږ ویلی شو چې په تا مونځ هم فرض شو، په تا باندې روژه هم فرض شوه او ته په بالغانو کې شمار شوي. نو الله پاک د مونږ تاسو له په دین کې پویه راکړي. کوشش وکړئ چې دا مسله او دا پیج در سره فالو کوي او الله مو کامیاب او کامران کړي.